بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 174 نمبر درس دی. د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله د دې بعد شروع او د اسماء عامله اخیری اسماء کنایه کم او کذا د دې باس به ان شاء الله نن کیږي. دا اسماء عامله چې دي دا 11 دي. دا مونږ په ترتیب سره ټول پوره وې. نن به پکې اخیری وایو اسماء کنایه کم او کذا. دا داسې اسما چې تعداد په معلوم کړي چې تعداد پر معلوم کړي شي. ٹھیک شو چې تعداد په معلوم کړي شي. دلته ورته تاسو شی ولیکئ. اسماء کنایه ورته وایي. لکه دا کم نه دی په ده باندې عدد معلومیږي. لکه مثلا ګورئ کم رجلا عندک تا سره څو سړي دي. دا څو چې دی دا عدد شو. یا ګورئ کم مال انفقتو ما ډیر مال خرج کو. نو دا ډیروالی چې دی دا عدد دی. ٹھیک شو. او دغه شان عندي کذا درهما ما سره دومره درهم دي. یا عندي کذا رجلا ما سره دومره سړي دي. کنه جی هغه عادت چې پټ کی کنه. لکه اوس ما سره ملګری دی او زه هغه ملګري ته لګیم چې لکه ما سره 10 درهم دي او یو دریم ګړی کس راغی نو هغه زمونږ خبرو په دوران کې راغی نو زه هغه ته نه وایم چې 10 روپۍ دي. زه هغه ته وایم عندي کذا درهما ما سره دومره درهم دي. نو هغه ته خو ما وی چې 10 دي خو بل کس راغی نو هغه 10 مې پټولو نو ما ورته کذا درهما ما سره دومره درهم دي. ٹھیک شو. نو دغه ته ویلی شي چې تعداد پې معلومیږي. په دې کم او کذا باندې تعداد معلومیږي. داسې اسماء چې تعداد پې معلوم کړی شي اسماء کنایه ورته وایي. اسماء کنایه غاړې ته ویلی شي. اسماء کنایه یعنی خبره پې پټولی شي. او داسې اسماء دوه قسمونه دي. د داسې اسماء دوه قسمه دي. داسې اسماء دوه قسمه دي. یو کم او یو کذا. کم او کذا. بیا د کم دوه قسمونه دي. د دې کم بیا دوه قسمونه دي. نو ګورئ اسماء کنایه خو دوه دي. یو کم دی یو کذا دی. خو دا کم پکې نه دی. د بیا دوه قسمونه دي. یو ته کم استفهامیه وای. استفهام سوال ته وای. نو کم استفهامیه دا د سوال لپاره راځي. او یو ته کم خبریه وای. کم خبریه. نو اوس په موږ پیژنو څنګه چې دا کم استفهامیه دی یعنی سوال والا کم دی او یا که دا کم خبریه دی. د کم استفهام په ذریعه باندې سوال کیږي چې کم رجلا عندک تا سره څو سړي دي. ٹھیک شو. یا کم رجلا درهما تا سره څو درهم دي. یا کم رجلا قلما تا سره څو قلمه دي. نو دغه سوال تپوس چا نه کړی کیږي هغې ته کم استفهامیه وي. او کم خبریه څه ته وایي. لکه زه تا ته وایم هلکه ما سره ډېر کتابونه دي. نو هغه د هغې لپاره وایي عندي یا کم کتاب عندي ما سره دومره کتابونه دي. ٹھیک شو. یا ما سره دومره ډیر کتابونه دي. یا وای کم مال انفقتو ما ډیر مال خرج کړی دی. یا کم دارین بنیتو ما ډیر کورونه جوړ کړي دي. نو دقه ته کم خبریه وای. نو کم استفهامیه به څنګه پیژنو کم خبریه به څنګه پیژنو. نو اوس ګورئ جی اوس وایي کم استفهامیه داسې اسم کنایه ته وایي. کم استفهامیه داسې اسم کنایه ته وایي چې د عدد باره کې سوال مقصد وي. چې عدد باره کې ته سوال کیږي. او دا کم استفهامیه خپل تمیز له نسب ورکوي. د کم استفهامیه نه پس چې کوم اسم وي نو هغه به منصوب وي. حالت نسب کې به وي. او د دې تمیز همیشه مفرد وي. د کم استفهامیه تمیز چې هغه به منصوب وي او همیشه به مفرد وي. لکه کم رجلا. نو ګوره دا کم چې دی کنه کم دا استفهامیه دی ځکه د نه پس دا رجلا مفرد هم دی واحد یو سړی دی. رجال نشي راتلی. کم رجالا نشي راتلی. کم رجلا به راځي بس. کم رجلا. نو ګورئ کم رجلا د کم نه پس چې کله رجلا دغه دی تمیز دا منصوب وي کنه نو پوه شه چې دا کم استفهامیه دی. او کله چې د کم نه پس دغه چې دی تمیز دا مجرور وي کنه نو بیا به کم خبریه وي. نو اوس دا وایي کم رجلا عندک تا سره څومره سړي دي. تا سره څومره سړي دي. نو ګوره دا د سوال دپاره راغی. نو د کم دغه چې وي تمیز هغه به منصوب هم وي. ٹھیک شو. حالت نسب کې به وي 2 زبر یا یو زبر به پې وي. 2 زبرونه به پې وي. ٹھیک شو. منصوب دغې ته وایي.
او مفرد به وي تسنیه او جمع نشي کېدی ټیک شو نو دا د کم استفهامیه پہچان دی اوس کم خبریه به څنګه پیژنو کم خبریه داسې اسم کنایه ته وایي کم خبریه داسې اسم کنایه ته وایي چې د عدد باره کې خبر ورکړی شي هغې باره د کم استفهامیه کې د عدد باره کې سوال مقصدي او کم خبریه کې د عدد باره کې خبر ورکول مقصد وي ټیک شو چې بل چاته خبر ورکم او دا کم خبریه خپل تمیز له جر ورکوي حالت جر کې اړی نو د کم خبریه نه پس چې کم تمیز وي هغه به مجرور وي لکه ګورئ لکه کم دارین دلته کم نه پس وګورئ دا تمیز چې دی دا مجرور دی حالت جر کې دی او د کم استفهامیه نه پس وګورئ کم رجلن دا منصوب دته منصوب او د کم دارین د کم خبریه نه پس چې کم اسم تمیز وي هغه مجرور وي ما سره ما څومره ډیر کورونه جوړ کړي دي یا ما ډیر کورونه جوړ کړي دي ٹھیک شو او کم مالن انفقتو د دې کم خبریه نه پس دا مالن ته وګورئ مجرور دی حالت جر کې دی نو دې کم مالن انفقتو معنا ما خرج کړ کم مالن ډیر مال ٹھیک شو ما څومره ډیر مال خرج کړی دی ٹھیک شو اوس تاته وای د کم خبریه په تمیز باندې من حرف جر هم راځي د کم خبریه په تمیز باندې من حرف جر هم راځي لکه قرآن پاک کې راځي کم من ملکن فی السماوات په اسمانونو کې څومره ډېرې فرشتې دي په اسمانونو کې ډېرې فرشتې دي څومره ډېرې فرشتې په اسمانونو کې دي یا په اسمانونو کې ډېرې فرشتې دي ٹھیک شو نو دا خو د کم من ملکین فی السماوات دا د کم خبریه او د کم استفهامیه خبره وشوه اوس درته وایي د قضا خبره کوي ما تاسو ته ووایي اسماء کنایه دوه دي یو کم دی یو قضا نو دا کم دوه قسمه دی یو کم استفهامیه یو کم خبریه اوس قضا له راځو نو او قضا هم خپل تمیز له د کم استفهامیه په شان نسب ورکوي قضا د خپل تمیز له کم استفهامیه په شان نسب ورکوي لکه عندي قضا دا قضا کنایه ده او درهمن دی خپل دغه له د اسم له نسب ورکړی دی ټیک شو جی اوس درته د کم استفهامیه ترکیب کم رجلا عندك تا سره څومره سړي دي تپوس کوي چې کم رجلن عندك تاسو څومره سړي دي او بل دی کم خبریه والا کم دارن بنیتو ما ډیر کورونه جوړ کړي یا دغه کم مالن انفقتو ما ډیر مال خرج کړی دی دغه شان دی د قضا دغه دی عندي کذا درهمن ما سره دومره درهم دی اوس د دې دغه کو ده د دې ترکیب کو کم استفهامیه ممیز دا کم استفهامیه څه شو ممیز شو او رجلا تمیز ها نو دا ممیز تمیز دا مبتدا شو عند مضاف او دا کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دا مضاف الیه دا ظرف شو ټیک شو او دې لپاره به موږ ثابتون دغه به ولر وباسو دې ظرف دپاره به موږ ثابتون دغه روباسو اسم فاعل به ولر وباسو ثابتون صيغه اسم فاعل د پاغي کې هو ضمیر فاعل وي هغه د خپل هو ضمیر فاعل او د دې ظرف متعلق سره دا دغه شو
یا د مفعول فی سره متعلق دا ور سره متعلق شو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او مفعول فی دا ظرف ولا مفعول فی شو مفعول فیه نو صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او مفعول فی سره دا شبه جمله خبر شو خبر نو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو بیا دی بل کم تا ګورئ دا خو کم استفهامیه اوس کم خبریه تا ګورئ کم دا مضاف مضاف ممیز او دارن مضاف الیه تمیز خجی نو دا کم مضاف ممیز د دارین مضاف الیه تمیز سره دا دغه شو دا مفعول به شو مفعول به مقدم مفعول به مقدم او بنیتو بنی دا فعل با فاعل دا تا ضمیر مرفوع متصل دا ور سره فاعل شو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره مفعول به مقدم سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو د قشانت دا کم مالن کم چې دا مضاف ممیز کم مضاف ممیز او دا مالن مضاف الیه تمیز کم ممیز دا د خپل تمیز سره دا مفعول فيه شو مفعول به مقدم عندي دا عند مضاف او دا یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیه دا مضاف الیه دا ظرف شو ظرف او دا ظرف چې دی د لپاره به ثابتون صيغه اسم فاعل رو باسو ثابتون صيغه اسم فاعل ثابتون صيغه اسم فاعل پدې کې خپل هو ضمیر فاعل وي هو ضمیر پکې فاعل وي نو صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او دا ظرف ولا متعلق شو نو ثابتون صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق سره دا خبر مقدم شو خبر مقدم کذا دا ممیز شو دا اسم کنایه ممیز شو ممیز او دا درهمن تمیز ٹھیک شو نو دا ممیز او تمیز دا خبر مبتدا مؤخر شو مبتدا مؤخر نو خبر مقدم دا مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره دا جمله اسمیه خبریه شو ٹھیک شو جی نو دا موږ سره د اسماء کنایه د کم او د کذا درسو دا د اسماء عامله 11 قسمونه ټول مکمل پوره شو نو ان شاء الله اوس دا عوامل لفظي اوس په چې کوم معنوي عوامل وي کنه عوامل معنوي ان شاء الله راتلونکي درس کې به پاغه باندې باس کو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام